صاحب صاحب زموږ په پښتنو کې یا په پاکستان کې یا به ورته زه سب کانټیننټل مسله ووایم، یو رواج دی، یو خبره ده، خلک به څه وایي یا لوگ کیا کہیں گے. او هم د دې خبرې د لاسه د هر عمر چې کم هم عمر خلکو خبرې کو نو هغو ته ستونزې جوړېږي، هغو کول څه غواړي او وکي بل څه او بیا خفه وي خلک به راته څه وایي. نو په دې به څه وایي سر؟ ډیره اهمه موضوع ده او ډیره ښه خبره دې وکړه. موږ پښتانه چې څونه د ناکامو سره مخ یو په هغې کې د ټولو نه غټه خبره دغه یو جمله ده چې دا خلک پس وایي. په وړوکوالي مې یو شارټ سټوري کتلې وه، په هغې کې داسې چې یو سړی مشر سړی هغه په یو خر باندې بوجۍ ایښودي او ورسره چې کوم دی نو نوسی هغه د ګوتې نه نیولی او دوی په یو کلي کې روان وي. نو ټول خلک ورته وایي یاره دې مشر ته وګوره دا خو عجیبه غونته کې سړی دی، دا کشر دی په دې خر له پاسه ولې نه کښېني چې داسې ولې لاس ورکړی او داسې روان کړی دی. نو د یو ځای پورې چې دوی ولاړ شي عقل یې پکې بدل شي نو چې دوی په هغه بل کلي ته ننوځي نو دی ولېږي هغه ماشوم هم چې کوم دی دی خر ته ور وخېږي، هغه بوجۍ پې هم پرته وي. نو کلیوال ورته وایي یاره وایي دا خو ډېر عجیبه بابا دی، وایي ماشوم هم په خر کېنولی د ورو بوجۍ پې هم پرته ده او د خر له خو چې کوم دی نو زارش نه کړل. نو دوی چې د درېیم کلي ته ننوځي نو په هغې کې داسې کار وکړي چې ماشوم کته کوز کړي او په خپله دی د خر ته وخېږي او روان وي. نو هغه ټول خلک پورې خاندي وایي تاسو وګورئ وایي وړوکی خسکی ماشوم په لاره روان دی او دا لوی چوبر چې کوم دی خر ته ختلی دی ورسره پکې بوجۍ ده. نو دی چې هغه بل کلي ته ننوځي نو ولږي هغه ماشوم د ځانه مخکې کښېنوي، دی ورپسې کښېني او د وړو هغه بوجۍ هم په خر پرته وي. نو هغه ټول خلک وایي یاره وایي ډېر عجیبه سړی دی، په خره باندې هم بوجۍ ایښودی هم پې په خپله سور دی هم پې ماشوم سور دی. هغه اخره کې دی له راشي چې بوجۍ په خپله اوږه ولي خر ماشوم ته ولګي بچي وایي ته په بله لاره ځه او زه په بله لاره ځم چې د خلکو د خولې نه وځو. نو د خلکو د خولو نه خو موږ په یو سچویشن کې هم نه شو وتی. نو دا خبره یو سایډ ټکول غواړي چې خلک به څه وایي. په دې کې یو خبره دا راځي چې لکه د هر چا جدا یو لایف فیز رواني، د هر چا د کور نه واخله د معاشي صورتحاله پورې یا د انټرسټ او د ناخوښتیا پورې د هر چا بدل حسابي که نه. نو په دې کې د خلکو د خبرو د لاسه خپل انټرسټ یا که تا ته څه معاشي ستونزې او تا یو کار شروع کړی او ته یې چې یاره پلان کې او یا دو را پورې خبرې کوي خلک را پورې خبرې کوي نو کیدای شي د هغو معاشي حالات هغه نه وي چې هغه هغې کار ته لاس اچوي، خو ستا خو دلته هلته صورتحال تا ته پته را که نه. نو په دې کې عموما دا کېږي چې د دې پرشر د لاسه د سوسایټي د پرشر د لاسه مونږ هغه هر څه خبرې اګنور کړو او د بل په طرز باندې چلېدو کوشش کوو. په دې باندې یو چا ډېر ښه خبره کړې وي دا خو داسې 5 ارب دی که 6 ارب دی که 7 ارب د دنیا آبادي ده نو دا به مونږ هر یو انسان به هره ورځ د دغې خلکو په مطابق چلېدو کوشش کوي که نه. دا ناممکنه خبره ده. څومره خلک د څومره خلکو مطابق په خپل ژوند کې بیا هم ډېر شی خلک پاتې شي هغو به بیا څه وایي. نو دا ناممکنه خبره ده او ستاسو خبره په دې ناممکناتو کې مونږ خپل ځان له ډېر غټ نقصان ورکړی. داسې ده چې غالبا چې موږ په خپل یو مخکې پروګرام کې هم د دې حواله ورکړې وه خو ما کتلي و چې دا ټول انسانان چې دي دا خدای پاک بالکل جدا پیدا کړي دي، د دوی سوچونه فکرونه جدا دي، د دوی د لیکلو سټایل جدا دی، ایون د دې پورې چې وایي څونه انسانان دي نو خدای پاک ته هر انسان د وجود بوی هم مختلفه پیدا کړې ده. نو زه یم چې یاره مونږ د خپل ځان بل ته نه غوندو، هر سړی دی په خپل رنګ کې پریږدو او هر سړی دی په خپل رنګ کې مخکې ځي. نو چې کم کسان دا سوچ کوي چې یاره خلک په څه وایي نو زما په خیال یو 10-12 سال بعد که تاسو د هغه ژوند ته وګورئ چې د خلکو مطابق کولو کې د هغه اړه شین شي او هغه ایس نه شي، خپل رنګ کې پاتې نه شي او د بل هغه مطابق شینه نو ژوند یې تباه شي. نو موږ له نه ده پکار چې د بل مطابق ته خپل ژوند تباه کړو. زما خیال دا دی. او دې کې کروشل چې کوم فیز دی که نه چې هغه واړه کم چې سم هاو پریکټیکل لایف ته رادننه کېږي یا د سکول نه کالج ته شفټ کېږي یا ډیګري ځان له خوښوي که نه دا ځکه کروشل دی چې دا بیا وروسته ستا فیوچر ډیسایډ کوي. نو په هغې وخت کې چې کله هم مونږ هغه معروف ډیګریز واخلو خپل هر څه پرېږدو که نه چې دا بیا مونږ په لانګ ټرم کې ډېر غټ نقصان راکوي. او کم خلک چې تا پورې خبرې کوي هغه بیا تا ټول ژوند خو مانیټر کوي نه که نه چې د څنګه وکړو څنګه ونه کړو، که ښه یې وکړو وایي به چې دا زما د لاسه او که ښه دې ونه کړو ځان باندې انګاره کړي. زما خیال اوس رواج خو دی پولیټیکل پریشر خو وي که نه چې خو انډیویجولي هم که مونږ دا اراده وکړو چې یاره خلک دې ځان له وایي خو مونږ به خپل هغه کوو کوم چې زما انټرسټ دی، کوم چې زما خوښه ده او کوم چې زما سره سمود خوري زما د حالاتو سره. زه هم انډیویجولي پکې ډېر ښه کردار ادا کېدی شي. بالکل پروګرام په ښه طریقه ته راغونډ کې خو زما دې ټایم کې یو کوټیشن د انګلیش رایاد شو، هغه یو 75 ساله یو ډېر ښه لرنډ کس دی
یو ادیب دی د انګریزۍ دې ټایم کې رانه نوم هېرېږي ډېره ښایسته خبره کوله هغه وایي د 20 کالو د ایجه پورې زما سوچ تا و چې دا خلک په څه وایي چې د 20 نه په بره لاړم د 40 پورې ما وایي چې دا خلک دې ځان له وایي که نه چې هر څه وایي ټیک شو خو د 40 نه چې په بره شوم او د 80 ته رسېدم نو زه په دې خبره پوه شوم چې د چا زما سره د سره ډوکار نه دا زما تھینکینګ و چې دا خلک په څه وایي نو زه یم چې هغه اولنۍ خبره که زما د وروستنۍ خبره کنټرډکټ کوي دا خو دوه جدا جدا قصې دي که نه یو قسم لا نو موږ د دې ته وګورو د دغې مشر دا خبره دې راولو چې دا صرف زما سوچ دی چې خلک په څه وایي هر سړي له پکار دی چې د خپل خوب د خپل ګول او د خپل مستقبل په باره کې ځان لیونی کی او د خلکو خبرو ته دې نه ګوري ستا خبره د چا سره دا کیمرې دي چې دا ته یې فټ کړي دي چې ستا سیکنډ چې کوم دی نو هغه به مونیټر کوي او تا به د مرګه پورې چې کوم دی نو ګوري چې یاره دا سړی په کومه لار روان دی ریټیک روان دی که غلط روان دی دا خو د وقتي طور په تا باندې د چا نظر کیدی شي ټول عمر له خو د هغه سره څه کیمرې نشته یا ټول عمر خو هغه د هغه سره به دونه ټایم چې ټول عمر به تا مونیټر کوي د ستا د خبرو نه ما اخذ کړه که نه نو ښه دا ده چې موږ دې دقې ته وګورو چې خلک ځان له چې هر څه وایي دی یا که د مشر ته وګورو د انګریز ادیب ته چې یاره د خلکو هېڅ نه وي خو دا زما تھینکینګ و یا زما خپل پرسپشن و که نه نو پکار ده چې موږ د په خپل فوکس په خپل ګول باندې د موږ فوکس یو گپ شپ به دې راغونډو صاحب صاحب چې زموږ لایف ډیسیژنز چې دي که نه جي هغه پای کې دا کتل غواړي چې دا به افیکټ کوي څوک د دې اثر به بچا پرېوځي نو پای کې عموما دا یو خو هغه انسان په خپله د یوې مور پلار دی رونه خویندې په فیملی کې چې څوک دغه خلک یې افیکټ کوي نو ډېرې پکار دي چې دغه ټول د فیملی ممبرز یا د نږدې خلک یا ضروري خلک چې دی هغه مد نظر ساتي او هغه د خپل ژوند فیصلې کوي چې دوی ته به د سبا ورځې نقصان یې که فایده نو زه یم زموږ د ستونزې به حل شي